بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 72 نمبر درس دی. فصل نمبر 6 شروع شو. د اسم غیر متمکن هغه شپږ اته قسمونه ختم شو. نن به انشاءالله اسم منصوب وایو. اسم منصوب څه ته وایي؟ چې یو اسم طرف ته نسبت شوی، یعنی یو اسم سره تعلق قائم شوی. مثلا زه لاهور یم، نو زه به ویم چې یاره زه اوس په عربۍ کې ویم چې زه د لاهور اوسېدونکی یم، نو زه به څنګه ویم؟ زه به ویم لاهوریون. پاکستان اوسېدونکی یم، زه به ویم پاکستانیون. مکې اوسېدونکی یم، زه به ویم مکیون. مدینې منورې اوسېدونکی یم، زه به ویم مدنیون. نو دې ته دغه د مدینې سره چې کوم دا یا مشدد ولګېده، نو دا د نسبت دپاره ولګېده، یعنی د تعلق دپاره چې دغه علاقې سره زما تعلق دی، زه د دغه ځای اوسېدونکی یم. نو دغه یا چې دی دا یا عمده خبره که چېرې دا کس د دې ځای اوسېدونکی دی، نو دې ته اسم منصوب وایي. نو د دې د اسم منصوب تعریف زده کوو. جي د اسم منصوب په آخره کې د نسبت یعنی د تعلق دپاره، نسبت تعلق ته وایي چې یاره د یو علاقې سره تعلق لري. یو کس د سوات سره تعلق لري، یو کس د بونیر سره، یو کس د چارسدې سره، یو کس د سوات سره، نوخار سره، پیښور سره، لاهور سره. د کوم علاقې سره چې څوک تعلق لري، نو هغې ته نسبت وایي. یاره زما نسبت د سوات سره دی، یعنی مطلب زه سوات اوسېدونکی یم، زما نسبت هغه د پیښور سره دی، زما نسبت د اسلام آباد سره دی، زما نسبت د کراچۍ سره دی، لاهور سره دی. انسان دغه شان چې کوم ځای اوسېدونکی وي، نو هغې ته وایي نسبت مې د دغه علاقې سره دی. نو د اسم په آخره کې د نسبت یعنی د تعلق دپاره چې یا مشدد هغې یا ته وایي چې په هغې باندې شد وي، هغه الټه تین، دې الټه تین ته مونږ شد وایو. دا الټه تین چې په یو حرف وي، مثلا دا با باندې را شد دی، نو دې ته مونږ با مشدد وایو. او چې په یا شد وي، دې یا باندې را شد دی اوس، نو دې ته مونږ یا مشدد وایو. چې د نسبت دپاره یا د تعلق دپاره چې یا مشدد یعنی شد والا یا او د دې یا مشدد نه مخکې حرف باندې کسره یعنی زیر لګولو نه چې کوم اسم جوړیږي، دغه اسم ته اسم منصوب وایي. د دې قاعده سره طریقه سره جي د اسم آخره کې به د اسم آخري حرف له به زیر ورکي. که هغه آخري حرف باندې پیشي، دو پیشي، دو زبرونه، دو زیرونه، یو زبر وي، که په آخري حرف باندې هر یو څیز وي، د یو اسم آخري حرف له به زیر ورکي او شد والا یا به ورسره وتړي، شد والا یا به ورسره جوړه کړي، نو هغې نه به جوړ شي د هغه علاقې سره اوسېدونکی، د هغې علاقې طرف ته نسبت پرې جوړ شي، دغه نه به اسم منصوب جوړ شي. لکه مثلا ګورئ پېښور دی، نو عربۍ کې پېښور ته دا پا نه لیکلی کېږي، نو هغې په ځای باندې با لیکلی کېږي. نو بشاورون دا دو پیش دی پې، دا پیشونه به ترې ختم کړي، د اخري دغه چې ده د اخري را چې ده دې له به زیر ورکړي او یا مشدد به ورسره ولګي. بشاوریون د پیښور اوسېدونکی یا پیښور کې جوړ شوی څیز. ټیک شو جي؟ نو دغه دې ته اوس اسم منصوب وایي. دا چې اخره کې دا یا مشدد لګېدلی، دې ته اسم منصوب وایي. اسم منصوب دې ته وایي. ټیک شو؟ بیا تعریف زده کوئ. د اسم په آخره کې د نسبت یعنی د تعلق دپاره چې یا مشدد یعنی شد والا یا، او د دې یا مشدد نه مخکې حرف باندې کسره یعنی زیر لګولو نه چې کم اسم جوړیږي، دغه اسم ته اسم منصوب وایي. یعنی یو اسم دی، هغې سره د نسبت دپاره یا مشدد ولګوه، خو د دې یا مشدد د مخکې به دغه اسم آخري حرف له زیر ورکړي، نو بس دغه د دغه علاقې سره ستا تعلق جوړ شو. لکه ګورئ ما دا اوس لیکلی، لکه پاکستان جمع، پاکستان دی، پاکستان په عربۍ کې پی نه لیکلی کېږي، نو بې لیکلی کېږي د پی په ځای، نو ما ځکه پاکستان لیکلی دی. اوس دا پاکستان دی، دې سره ما جمع یا مشدد ولګوله. اوس پر پاکستان د آخري نون نه دی، دې له به زیر ورکړي، دا دی آخري نون له مې زیر ورکو او یا مشدد مې ورسره پاکستانیون، د پاکستان اوسېدونکی، د پاکستانیون معنی د پاکستان اوسېدونکی یا پاکستان کې جوړ شوی څیز. په پاکستان کې اوس دا قلم جوړ شوی دی که نه، دا په پاکستان کې جوړ شوی دی. زه وایم هذا القلم
پاکستانیون دا قلم پاکستانی دی یا هذا السیارتو دا گاډی الپاکستانیون پاکستان کې جوړ شوی دی ټیک شوه یا دغه شان دغه سیکل دی سیکل نو خلک وایي لکه دا پاکستانی سیکل دی څوک وایي دا چینا سیکل دی چینا سیکل مطلب دا چې دا په چینا کې جوړ شوی دی نو هغه نسبت یې ورله چینا سره جوړ کړو دغه شان پاکستان سره د یو څیز نسبت جوړ شي یعنی پاکستان سره پاکستان کې څیز جوړ شوی دی نو هغې څیز ته وایي پاکستانیون او یا هغه کس ته وایي څوک چې پاکستان کې اوسیږي هغه ته وایي پاکستانیون نو هغې ته اسم منصوب وایي چې اخره کې ورسره دا کم پاکستانیون یا دغه شان بشاوریون جارسدویون یا مردانیون سواتیون دغه شان مکیون مدنیون مصریون بنگلادیشیون هندیون ملیشیون دغه شان سعودیون دغه هر ملک سره یو یا مشدد ولګوه او بس دغه ملک سره به دې نسبت شي یا یو څیز خلک وایي لکه دا ګاډی جاپانی دی نو دغه ته جاپانیون دا جاپان کې جوړ شوی څیز یا جاپان کې اوسیدونکی یو کس په جاپان کې اوسیږي نو هغې کس ته هم ته به ویلی شي جاپانیون دا جاپانی دی دا کس د جاپان اوسیدونکی دی او یا یو څیز په جاپان کې تیار شوی دی نو هغه څیز ته هم ته ویلی شي جاپانیون دا څیز د جاپان دا څیز جاپان کې جوړ شوی دی نو دغه څیزونو دپاره دا اسم منصوب جوړیږي د اسم په آخره کې چې کومه یا د نسبت یعنی د تعلق دپاره کوم دا یا مشدد لګیږي دغه یا یادوي کومه یا د نسبت دپاره ولګي دې یا مشدد لګېدو نه دا معلومیږي چې دې اسم سره د دې څیز تعلق دی یعنی دا څیز په دغه چې کوم اسم سره د یا مشدد ولګوله نو د دغه څیز نه پته لګي چې یاره دا څیز دغه اسم چې کوم سره لګېدلی دغه ځای کې دا تیار شوی دی یا د دغه څیز د دغه ځای اوسېدونکی دی لکه بغداد دی بغداد سره چې یا نسبت یا مشدد ولګي یعنی بغداد جمع یا نو د دې بغداد د اخري دال لبه وګوره د بغداد اخري دال دا دی د اخري دال لاندې به زیر ولګي او دا یا مشدد به ورسره ولګي بغدادیون یعنی د بغداد اوسیدونکی یا بغداد کې پیدا شوی یا جوړ شوی څیز ټیک شوه دغه شان هند جمع یا مشدد د هند اخري دال له زیر ورکي یا مشدد به ورسره وګڼي هندیون معنا دا د هندوستان اوسیدونکی یا هندوستان کې جوړ شوی څیز ټیک شوه دغه شان د علم الصرف نه دی صرف سره چې یا ولګي نو د صرف د اخري فعل به زیر ورکي او دا یا به ورسره وګڼي صرفیون معنا دا د علم الصرف ماهر او نحوی سره چې یا مشدد ولګي د نحوی اخري واو له زیر ورکه او دا یا مشدد ورسره ولګه نحویون د علم النحو ماهر نو ګورئ دا اسم منصوب هم دغه اسم ته وایي چې هغې سره یا مشدد اخره کې لګېدلي دغه هر یو هغه اسم چې هغې سره دا یا نسبت لګي دا یا مشدد لګېدلي کومه دا یا نسبت والا نو دې ته یا نسبت هم وایي یا مشدد هم ورته وایي او چې کوم اسم سره لګېدلي نو اوس دې اسم ته اسم منصوب وایي دا پاکستان نه دی دا پاکستانیون اسم منصوب دی دا پاکستان اسم منصوب نه دی دا پاکستانیون اسم منصوب دی دغه شانتې دا کم یو بل نوم اسم دی بغداد دا بغداد چې دی که نه دا بغداد دا ګوره اسم منصوب نه دی اسم منصوب دا نه دی اسم منصوب دا دی چې کوم ورسره اخره کې دا یا نسبت والا لګېدلي دا اسم منصوب دی ټیک شوه دغه شان د صرف نه دی الصرف دا هم اسم منصوب نه دی دا یو صرف اسم منصوب دی ټیک شوه دغه شان دا یو نحو هم چې دی دا اسم منصوب نه دی او دا یو نحو چې دا اسم منصوب دی ځکه چې د دې اخره کې دا نسبت والا یا لګېدلې ده نو چې د کوم اسم په اخره کې دا نسبت والا یا لګېدلې وي نو دغه اسم ته اسم منصوب وایي د کوم اسم په اخره کې چې نسبت والا یا لګېدلې وي خو د دې یا مشدد نه دی د دې یا مشدد نه مخکې چې د دغه اسم کوم اخري حرف وي که نه هغې لاندې به زیر لګي ها د یا مشدد نه مخکې حرف باندې به زیر لګي نو دغه ته اسم منصوب وایي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ د اسم منصوب د مختلف اسماو سره د
د دې یای نسبت یا د دې یای مشدد مختلف قسم اسماء سره دا لګو نو بیا د هغې خپلې قیدې دي نو انشاءالله هغه قیدې به شروع کوو نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام